قرآن کریم د تواتر منګه نه وجه ذکر کړی وي مولوی صاحبانو د قرآن کریم د حفاظت یاد درته کنه دي مولوی صاحبانو اوله وجه څه ده دا د سنین سنې ته منتقل شوی دی دویمه وجه څه ده کتابت د مولوی صاحبانو په کتاب کې محفوظ پاتې شوی دی د نبی علیہ السلام په زمانه کې دا هم لیکل شوی درېمه وجه څه وه مولوی صاحبانو د هر یو آیات شان نزول موږ ته معلوم دی ته څنګه دا محفوظ نه دی د قرآن کریم د هر یو آیات شان نزول شته او که نشته ولې نشته نو چې شان نزول موږ ته معلوم دی نو مانه به قرآن څنګه غلط شي د قرآن کریم د پاره عربي ژبه الله محفوظه کړې ده څه د قرآن کریم د حفاظت دپاره ګورن که تورات دی که انجیل دی بایبل عهدنامه قدیم او جدید دواړه چې دي د دوی اصلي ژبې نشته دی نه سوریاني ژبه شته او نه دغه عبراني ژبه اوس دوی واپس هغه عبراني ژبه څه کوي اوس په اسرائیل کې دوی یوناني دا عبراني ژبه واپس ژوندی کړه خو څه وشوه څه غلطیانې دې پکې پاتې دي اما مقاله را د یهودیت کې راغسې دي مولوي صاحبانو دا حروف چې دي لکه الف با تا سا دې حروفو کې د غلطیانې راغلي دي مخکینی چې کوم قدیم دغه چې کوم حروف چې هغه د دې نه جدا دي نو اوس هغه ژبې کوم تورات او انجیل چې په کومو ژبو کې نازل شوي هغه ژبې اوس نشته د قرآن دپاره الله عربي ژبه محفوظ ساتلې ده بل د قرآن کریم دپاره د 6 لکو نه زیات انسانانو ډیټا محفوظ ده نه ده محفوظ اسماء الرجال د څه لپاره شوی دی بل د قرآن کریم دپاره الله د حدیثو حفاظت کړی دی مولوي صاحبانو بل د قرآن کریم مفسرین چې څونه راغلي ټولو ډیټا موږ ته نه معلومه د اولې صدۍ نه واله تر د اوسه پورې چې څونه مفسرین تیر شوي دي موږ ته معلوم دي که نه دي نو چې ماته د مفسر قول ماته د مفسر ژوند معلوم دی نو ماته خپل قرآن نه معلوم قرآن کریم بالکل محفوظ دی که قرآن کریم څوک موږ نه کتاب نه واخلي بیا به هم دا څه وي دا به یوې سینې نه بلې سینې ته منتقل کېږي دا په تواتر سره رسېدلی لکه اوس تیږ ملکونو واقع ما تاسو ته بیان کړی مولوي صاحبانو که یاد وي نو دوی به دا څه کوي دا خلک به څه کوي چې د قرآن یا د احادیثو لکه منیر شاکر چې نن په احادیثو باندې اعتراض کوي چې تا په امام بخاري رحمت الله علیه په امام مسلم د اعتراض وکړو لاندې تا سره هېڅ هم پاتې نه شو لاندې خو زمونږ خو عقیده دا ده چې د قرآن نه وروسته چې کوم دا 2 کتابونه دي د اصح الکتب بعد کتاب الله چې دي همدغه کتابونه دي او چې دا تا سره غیر معیاري شو څوک وایي دغې زیادت شوی دی څوک وایي دغې کموالی شوی دی لکه د عایشې رضی الله تعالی په نکاح باندې دوی اعتراض کوي مسلمانان 2 قسمه جواب کوي منیر شاکر خو مکمل رد کوي چې دا 9 کالو نه وه دا که څوک وایي نو دا په پیغمبر باندې دروغ دي او امام بخاري رحمت الله علیه هم نعوذ بالله کنځلې کوي موږ وایو نه عایشه رضی الله تعالی د 9 کالو په عمر کې څه وه بالغه شوې وه اذا جاریه 9 سنین فهو امرأة په ترمذي شریف کې حدیث موږ ذکر کړی موږ په دې باندې مکمل مولوي صاحبانو درس هم کړی نو شوه زنانه بالغه شي بیا دغه واده ولې غیر معقول دی بعضې بیا علما کرام ووایي دلته د عشره لفظ څه شی دی حذف شوی دی دلته 19 19 ده نو ما چې په امام ته چې بخاري چې اصح الکتب ورته وی د مستشرقینو د وجې نه څوک وایي دکې کموالی شوی دی نو چې نن ته وایې چې نن د ده نه 10 لفظ حذف شوی دی سبا به بل راشي وایي د ده نه دا پلانکې لفظ حذف شوی دی تا خو احادیثو نه د لوبې ټوکې جوړې کړي دین چې کم کامل موږ ته راغلی دی نو دا څوک کوي دغه قسمه اعتراضات کېږي او دې دپاره مسلمان علما کرام هم تیار کړي دي ولو که دوی د هغوی د پیسې هم نه لي خو د هغوی دپاره کار کوي که نه د هغوی په سب کې ولاړ دي دوی دوی د دې دعوت چلوي چې قرآن کې تحریف